مثلا دا مسله تیره شوه په ترمذي کې چې دا څلور کسان دا عوریني او درې کسان دا بعض روایتو کې عورینیین راځي او بعضو کې من عقلین راځي نو چا عوریني له تغلیب ورکړی دی نو عورینیین او څوک عقل لا تغلیب ورکړي نو من عقل او څوک دواړه او څوک ویا دی څوک اته د ماده سویلي چې سرور دا عوریني او درې دا عقل یو سره فلار یو حضوري مرګري نو مجموعات تشو نو دی فرمایي ان انس حدثهم ان ناسا يولد العقل والعرينين جو تلفيدين قدموا الى المدينه المنوره النبي عليه السلام وتكلموا بالاسلام ور دين معلومه کی چې ځل کې ایمان نو تر کلام په اسلام ظاهري وقالوا يا نبي الله انا كنا اهل زرع نو څه شو د راضي په ترمذي کې او د کې رسول روان دي ترمذي کې صرف دا چې واستوقموا المدينه دا دا خبر دي کې رسول روان دي راځي پراشي یا نبی الله انا كنا اهل زرع اندات پیغمبر هم تاسو خو اذا بمالدات ما فکرو کرا خلیدا او به سیلا جمولا او به مبدا چلتاو انا كنا اهل زرع غلام ذو اهل یعنی موږ د پي ولا یو موږ د ګړو چيلو خوخانو سرهون کې خلک ولم نقل اهل ريف موږ اهل د زمکو نه یو ريف زرع سوي موږ زمیداران نه یو بعض خلک زمیداري باندې کاروبار کوي او بعض خلک تجارت باندې کاروبار کوي او بعض خلک د تاسو خیالي کوم بعض خلک ګړي چې لري یو باندې پر کوي موږ ګړي چې ولا وتوقم المدينه بنا موافق شو په مدینه منوره باندې قران ته خپل تعبیر دیونه چې المدینه دوی سره ناموافقه شو نه د مدینه ابو هوا خو طیبه ده استوخموا دی وسره موافق نه دی موافق نشو ور د مدینه منوره مطابق نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي طیبه وتویل او توابه وتویل طیبه او توابه او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې کم کسان اغا په مدینه منوره راشي او دا کسان منافقینی نو د مدینه به وباسي شریعه او چې کم کسان سمی نو مدینه کې با لا يصبر على اذاهم یا على اواهم الا كنت له شفيعا يوم القيامه نو مدینه منوره کې ان المدینه کلکیر د حدیث ترتویما ان المدینه کلکیر پشان د باندې د انګردا ينصح طيبها ينصح طيبها کوم پاک خلک دی ناغي باندې بیماری براول نو پاک کې د ګناه وتنفي خبثها او چې کوم ګند بار واسي دا ګندو نو سي بار واسي نو دې تا څه وته وي استيخام اصل کې استوخام او استيخام و په یبه دیږي د خیر په پرسه دوته ویل کېږي نو بل ځکه راځي وان تفخت بطونهم خیر چاټاګر وختو کې معنا ده وان تفخت بطونهم خیر په پرسه دي او څوک مرز استسقا یادي د استسقا بیماری ورته لګیدل نو څو په امرهم رسول الله بزود دو کنډک او خان دو خان کنډک درونه نه وګوري او یو را عبادت یساری نو وامرهم ان يخرجوا فيه اليه فيشربوا من البانها وابوالها ورکستان قالوا دا مستدل د مالک او د احمد او زمون پنځ او د امام شافعي پنځ باندې ابوال د ما یوکل لحمه نجس بس صرف دومره دا چې زمون پنځ نجاست خفیفه ده دغه نجاست خفیفه دي چې روایت پکې تعارض لري نو دې نه ما جوابونه کړو یا خدا منسوخ دی دوی جواب څه وکړو چې محمول په تداوی او په علاج باندې یاد دي درې نسو کړو چې دې کې تقدیر دی د باب د علقتها تبنا وما انبار النبي يشرب من البانها ويزمد من ابوالها يزمد زمان پټه تړل فانطلقوا يا محمود شفا حالة ضرورت فانطلقوا الى حتى اذا كانوا ناحيه الحره قال سنگستان تكفروا بعد اسلامهم كفر وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم او كتبه في ترمذي کې وقتلوا الرعاة راغله نو هغه تغلیب دی ښا یو کس ملک نور ته تختیدل دوه راعیان یو ملک یو ته تختید او څوک وینا ګن راعیان دلته د جنس مراد تم وراجه دا چې یساری ملک کړی واستاقوا الزودا کنده کې وتختاو فبلغ رسول عليه السلام خبرهم فبعث طلب جمره طالب دا في اثار الفزوس كانوا الاخر ورپسې ولېګو یو روایت شل یا فزوس فامر بهم نورای وصل فامر بهم فسمروا اعينهم هغه تیر شو
تسمير ولو كمسمار ميختوي قرب وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرب حتى ماتوا على حالهم. قال قتادة سوي بلغنا منتدى خبر رسيدلي دا النبي عليه السلام بعد ذلك أن يحص على الصدقة فصدقه بترغيب ورقو وينهى عن المستقر مناسبة دباكلا مستشفى ترغي لندول لاس پرې کول او خپل پرې کول څه دی مصلا نو دې دا خبره کوي بلغنا سره چې دا محمول دی په ما قبل التحریم د مسلې باندې محمول چې بچا باندې په ما قبل التحریم د مسلې تحریم څه ته ویل کېږي تعطیل د اعضاء چې اعضاء ولا معطل لاس پرې کوي لیکن زه په یو نقطه ته وایم چې دا مصلا کدی دا کې چې لاس خپل پرې کړی دا ثابت دی دا هم ثابت دی الذين انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا ثابت تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو أنك استرجل الدولة وقيل دا مصلى دا محمول شو ما قبل التحريم دا مصلية معلومة شوى. قال شعبة وأبان محمد عن قتادة بن عرينة إيجا عرينة دا تغليب ورقي وقال يحيى بن كثير وأيوب أنا بخلاف عن أمن قدم نفر من عقل غير التغليب ورقي أو صوت دوار يا دي ما تطبیق درته وکړو یعنی امام بخاری ثابت کړه چې بعضو کې عرینه او عقل دواړه دي بعضو کې واضح عرینه ده بعضو کې واضح عقل دي او دې کې نور تفصیل ما ویلې دي مولانا صاحب په ترمذی کې تیر شوی دی چې امام شافعي ته دینه ساخلي مماثلت د قصاص چې هغه راعي سره دا چل کړو عليه السلام ځکه دا چل وکړو او ما دا چې زمون پرې باندې په قصاص کې مماثلت مقایل نه یو لا قول الا بالسيف نه راویل قصاص یې او بالمداوي دا قتلت فاحسن القتلة دا مې درته ویلي وو که ستاسو یاد او بل مې درته ویلي وو چې مماثل د شافعي څخه پرېږدم نه صحیح کېږي ولې قصاص کې ولکم فی القصاص قصاص کې هغه وي قصاص لفظ نه مماثلت معلومېږي موږ دا مماثل صرف په ذات کې ولې ورثبات وګوره شافعي څخه یو مذهب بل هم درته وایم هغه مماثلت قایل دی وایي که چېرته د قاتل دا مقتول په محظوره طریقه وجلي آیا د الله دې مسلمانو ساتي چې سره لواطت وکړي مړ شو نو بیا به د مقتول وارثان په دغه محظوره طریقه نه وجلي یا احراق بالنار سره څوک وجلي نو شافعي صاحب وایي د مقتول وارثان د احراق بالنار باندې هغه نه وجلي نو ګوره مطلقا شافعي صاحب هم د تماثل په استثناء قایل نه شو دا دوه صورتونه اتخاذ کوي که په ناروا طریقې مقتول قاتل وجلي دي د مقتول وارثان به هغه ناروا طریقه سره استعمالي په احراق سره وجلي دي د مقتول وارثان به احراق نه کوي نو ګوره مطلقا په مماثلت هم قایل نه شو او دویمه وره ډېر څه دی دویم دا چې هغه په یو ضربه و دی چې مړ شو او دې کې یو ضربه وي او ته نه مري نو سیمه ضربه ورکړي دویمه باید سړي په یو ضربه مړ شي باندې په یو نمري باندې په یو ډز مړ شي باندې په پنځوم نمري څه به کې وته اوس یو ضربه باندې ستاپلار والے دغه مړ شوی دی اوس په یو ضربه مړ نه شو اوس دته ته خلاص ځکه نو کوم ماستر کمال وکړه لازم ہے چې دې په یو ضربه مړ شي مولانا سے یاد وساته والجروح قصاص هغه مستدل پیش کړي چې قصاص په جروحو کې مماثلت دي کې مونږ وایو چې کوم جروحو کې مماثلت ممکن نه هغه کې موږ د قصاص قائل نه هغه کې د عرش او د دیت قائل اوس غاخه چانه وي غاخه په واسطه څه شو خبره لیکن سترګې اړه دکړه او ته ول سترګې اړه په دې مرشي به وسکی هغه نه نه ویږي سترګې وډاله دکړه اوس هغه په سترګې اړه ول مړ نشو او کته ول سترګې اړه او دې کې شافعي ته به مسلمان مرګره دي چې دلته کې دیت او عرش ته احمدن کې دیت او عرش ته نو کذا هذا نو دې کې نور تفصیل تیر شوی دی اوس مخکې لار شوا شابه او دا قصاص ته دی مولانا څه ما ته ډېر خپل نقطه ویلو چې لابونو کې دي ته ما ته ویلو ما قصاص کې دعوه شرط دلته دعوه نشتا قصاص کې شو طلب د شهود او شرط دی دلته طلب د شهود نه دی کړی قصاص کې مجلس تقاضا شرط دی مجلس تقاضا پکې نشتا قصاص کې د فیصلې نه پس د صلح مستحب ده چې وارث مقتول ته صلح وصل او کدل دا مطالبه نه شي نو مجلس تقاضا دی شابه نه دا طلب د شهود دی نه دعوه ثبت شتا نه د صلح مطالبه شتا نه د یسار وارثان راغلي دي دا جزاء د مرتد دا محارب دا انما جزاء الذين يقاتلون الله ورسوله لا غير مستقر تو پر پسې شاه
مشوره وخلق ته قال ما تقول في هذه القصام طب ان شاء الله خپل باب کې راځي قادم ته تفصیل ده نه وي اجمالا د تمهید एकदम تفصیل به ان شاء الله راځي باب القصامه بخاری کې راځي ترمذی کې راځي قصامه څه وایي یو سړی یو ځای کې وموږ مړ د سره وسکو که گواهان دي چې دا پلان کې وجلې د قصاص کوله گواهان نشته نو دې کې زموږ مذهب خپل مذهب ته اختلاف دایمو پکشتا زموږ مذهب دا دی چې د مقتول وارثان براشي وبچي الکه دې کلی کې 50 کسان وخت کې استاسو 50 کې 50 کسان وخت کې نو 50 کسان په کې وخت کې نو قاضي باغوي د قسمونه ورته سبب وي غیب دا وي چې ما قتلناه ولا نعلم له قاتلا نمو وجل دي نه من قاتل معلوم 50 کسانو کې کچرت چا قسم نه خوړ نو قاضي دې جیل کې واچي چې بیا خدای ته قاتل معلوم دی خایا که قاتل خو خبره به صدا او کدی 50 کسانو قسمونه او خوړل چې نه خپل وجل دې نه من قاتل معلوم دی نو بیا هم کې دیه ده زمو مذهب دار د امام صاحب مذهب اختلاف او احتیاط ته کوي ورته چې مسلمان دم هدف نشي او دیت څه کواله چې دی ولې خپل علاقه څوکې نه کوله او دا سړی چې ملک د خدا ته نه مړ شوی دی غریب بغیر شغي ولې مدد ته ولې نه راوړل او کته وینا بل دې به وجري د تبع غردوري د خپل علاقه څوکې ولې د خپل دکانونو څوکې هغه څوکیداري نه ولې نو په شریکه د خپل علاقه لپاره څوکیداري نه کوي ورته د شریعت سره احکامات او عمل کوشش مولانا صاحب رښتیا وایي چې په قتل کوي یو ځای کې موږ او ورغول شو دیت سلو خان بوس ورکوي نو سلو خان به ورکوي 50 څه قسمونه خوره چې داتې واخلي مولانا صاحب چې بیا سوال نه پیدا کیږي چې تاسو کو جب ارسل د شپې لکه څوکیداران مقرر کوي ور پاسنه بابا څوک مړ وروړي راته وګورځي او چې مړ راته ورځو سلو خان ته زور سبا ورکوي دا قسامه ده نو دی وی ما تقولون في هذه القسامه ده عمر بن عبد العزيز ته پته نه لګیدا فقالوا حق القسامة حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت به الخلفاء قبلها ابو قلابه شو دا یو لوی تابعی دی چې د شاته د کټ سری د کټ یا د تحت شری شاته فقال عن بصير بن سعيد فاين حديث انس في الاولين الکه دغه خدای انس روایت په اورینینو کې شته کنه چې التکی فقسامه قتل قصاص کړي اوس په قسامه کې قصاص نشته دا غدیت دی نو دوته عن بصير ابن سعيد فورا وی چې دا انس حدیث اولینی انته پیغمبر مبارک قصاص ورکړي څنګه څه کاته ورکړي دا یسار مړ اومندل شو او په چا کې اومندل شو هغه اولینین پته و چې اولینین وسره نو ټول اولینین په خپل دا د قسامه مثال یسار چې کوم ځای مړو دغه ځای وسره سوکو اولینین هغه په خپل دا د پته ولګیدا چې په قسامه کې قصاص شتا مالک صاحب دغه قائم دی نو دې په وردان کې ګورخه قال ابو قلابه يا حدثني اي عن بصار اي عمر بن عبد العزيز ما حديث انس ويلده اسري كم ذاك دي يا حدث باليهودي حديث ترى انس قال عبد العزيز عن انس بن عريره وقال ابو قلابه عن انس بن عقبه وذكر القصه هذا كتب رسول الله سبحانه وتعالى اذا قسم ندا قسامه کې قاتل نی معلومه کې خو هغه معلومو او اغویله چې جزا ورکړی دا د قتل د سړي د وجه نه ورکړي ورتد عن الاسلام مرتدین محاربین خان تختولدي او مسلمانانو يرول مثالو کار کړی دي قتل د مسلمانانو وکړ خان تختول تاکي ورته مرتد عن الاسلام او تخفيف مسلمانانو څه کارونه دي و دې کې راځي چې تاسو خپل باب کې برابري په پښه ګوري مولانا صاحب تاسو تمام مستوي او تاسو یادي مې د مکه او د مدینه څخه غطفانیان سره او دا په اسلام و آرامیان غطفانیان په اسلام و آرامیان ثقافیونه لګي ځکه او یا کسان د بیري ماونه به ظالمان وي لس کسان د قبیل ولام دی وجه او دی په غزوه خندق کې د خیبریانو سره د خوی ابن اخطب سره په نیمو کجورو فیصله وکړه په مدینه حمله وکړه هغه ظالمان هم دو او دا عرینیین هم دو او دا هغه دی په دا ظالمان او کې ترګیو بدمعشانو داوانو که په لاره به څوک تېدل باغې به حملې کولې غلې به کولې او که چا به مړي ته ضرورت و اجرتي قاتل ته دوی له بلاړه نو قاتلان هم موږ سره حاضر جنګ له زموږ له کسان را کروړه پیسې در سره بس دې ته تیار تابعدار ناست
غزوة ذات القرد داخل ذات القرد څه شی دی؟ وهي الغزوة دا د مدینې منورې نه بار د مسلمانانو چراغا وه چې کله څومره الله پاک اسلام زیاتو او غنیمتونو کې ساوي راتلل رسول الله مبارک له چراغا جوړه په دې کې بداشته دا به د بیت المال هغه خمس نور خو به تقسیم کړه نو هغه باندې دوی ظالمانو حمله وکړه وهي الغزوة التي قالوا بتعقوا فشاء غطفانيانو ضمير غطى راجعوا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فلحول حدث فيوقف هذا في الخانة فيوالاوي لنجي وخانه لقحوتوي قبل خيبر بالثلاث إلا خيبر دريو المخي ولا واقعا دريو المخي في حمله وقلوا وخانه وتختوي او دې نقاح نسبت نبی علیہ السلام ته ولې کوي دا خو خمس د پیغمبر په مالک نه دی علیه السلام نو جواب دا کو چې تصرف پکې نبی علیہ السلام کوي ځکه نسبت ورته وشو دا پر پسې اشاره او زبوتم مخکې دا غیر چې اذان شو په اوله اطلاق ماسپخین به منځم کېږي دلته سبا منبرات دی د سبا بعد را نو ویل شوی وته څه غرض ده پاره غابه وتوي دغه علاقه وكانت لقاح رسول الله ترعى خريدلي فذي قرات كده مناسبه فلقيني ما ضرب ملاقي غلام عبد الرحمن بن عوف يو غلام سوق چې دا رباح بهر کې ارسل فقال المطيب في ذكر غلاشوي اخذوا شو غلاشوي اغلن دي اوخي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من اخذها شاغلات لي قال غصفان فتولى لك غصفان الفيحة قوم دي بلا ورا ولا قومنا فصرفت بورو سلام ابن اکواه تقورا ما چغی والد ریچه یا صباحا دا یا صباحا اواز دی په خلقو کې حیبت پیدا کوي او د استغاثې لپاره استعمالي ولې یا صباحا وایي صباح ته خو څوک اواز نه کوي یا قوم اے قوما اغار العدو فی الصباح او عموما چې دشمن دا ته غورځي یا اوسم فوج دشمن په دشمن حمله کوي دا پښمني ورکوي هذا لذت تنوم ته دی وخت خلک اودي دشمن اودي نو خلک په حمله کوي تاسو خیال کنه ما خپل ما خان پر لارو د پولیس ولاړ او چې دا څومره خلک پر لارو د لغوري کنه دا مداخلات دي څه وایي کسٹم جوړ دي دا د پښمني پولیس ولا غریبانه نه دي ټول څه توکي کړی په دې وخت اودي یا توکي کړی نو بیا دا فارانه دي په دې وخت تر دا کسٹم جوړ دي نه لري او دشمن چې کله حمله کوي فوج په یو ملک دغه وخت حرکت کوي دا ټیم د موسم بیا او د دې انتقال دي یا صباحا ذکر له په استعمالي قال فاسمعت نو سلاموي ما اورول وکړل ما بین د دوه درو د مدینه منورې د مدینه دوه دلیلی یو تصور یو ظاهر وي دون تیر چې غني ولا چې نور تصور د مدینه شهر د مدینه مضافات نه او شهر د مدینه هغه وخت کمو د مدینه خپل شهر کم التلور یاره د خپل ځان د کېړو مورید ثم دفعت منډه اندفاع په مخ منډه چې غمي وال چې را پسې لخر رو رسیږي کې غیر مې نه کی پر منډه کړي بهادر ته ګول علا و چې منډه کړي حتى ادركت ما لا دغه وقد اخذوا او بشروع واستقون من الماء جزان او خان التراول یو ګدر سره سیدلی په خپل مبسل او سامي تراول وجعلت ارميهم بنبل ماء فغشبستان نبل نسرام مراد نبل فاغ أصبني دوي مرادنا ذكر جزء مرادنا كل بيشتغل وكنت راميا أو دخل يشتغل وأقول ما بدا رجل بالرغبه أنا ابن الأكوعي ذا أكوع الضيما اليوم يوم الرزعي ننوز حلاكت زلان رزع د رزیق جمع ده رزیق یو هغه چاته وي چې د مور پیس دي نو څه مطلب چې ستاسو عمر د جګ په چل نه کوي ماشومان دي ستاسو د هلاکت مطلب او یا د رازع جمع ده رازع ویل کېږي ذلیل او رسوا انسان ده نو اليوم نن ورځ یوم الرزع ورځ د هلاکت د کنجوسانو ده کنجوسانو راځي نو صدقې د وطانو نقلا کوي وارتجد رجل نبي اذا قافيه برابر والشعر برابر يا غير الشعر تقريبا زي حتى الفصل اللقاء من حقوق الاخلاق اغه يا ريت الواقع لا يوم لري تترجو مرغي تيار وکړه که یو څنګه دومره کسان راځي ناغي له خپري خو له تختې ده
واستلبت زور پسې بیا هم لګېدلی وم نو په طلب کې مې حاصل کړ 10 بورګۍ بلې څادرې ولې چې سړی منډه وي او څادرې په وګۍ نو دا درونې تېښته نشي کولی نو هغوی خر بچو ټیزن بچو څادر به غورځو تښتېدل ما به راغونډول قال وجاء راغب النبي صلى الله عليه وسلم وخلق وقلت وقلت ما يا نبي الله الا لقد حميت القوم ما انا مثل قوم دوبونا وبونا ما انا في الام ويشتفى غشوا وتحصيل تجري وهم للتعش ففعلت اليهم دخلوا الرسول اليك فبعث يدخلوا اليك فورا دخلوا اليك تلون ندي وبيس كلمه دوبونا ما نكل وتسلمي يدخلوا اليك فقال يا ابن الأكوع هذا أكوع بيه ملكت ما لك في لحظة الطامان كان وخذت إخلاص تكري صادرونا كده واغشت بس كوا ملكت وقادر في فصبح نرمي كوا فصبح نرمي كوا قال ثم رجال الموافسوا أو رديف كما لا نسمع لنا أخذات الشاة كيلا فداخا حتى دخل المدينة مولانا تبدينا معلومة بصحابة رسول الله دا بدري په هغه چا کې چې هغه د دنیا په ژوند پروا نه دي مخې نظر جنتي هغه بیا دا پروا نه دومره په حاضر دي او دا څه معلومه چې کافر سره ټیزنان دا صادرونه ټیزنان مو ته صادرونه مو کیږي چې دا موږ صادرو چې لګي دی واله ولې ګوره د دلیل دا ته وایم دا اصل خبره نه کومه دا ان شاء الله ولې په دلیل درته دلیل دا دی چې دا بره صادر سړی کلکول شي لاندې خپو کې نه کوي لاندې منډه نه شي وایي لاندې خپو کې نه لاندې منډه نه والی کېږي نو تیزنانو پرتګونه وګورو تخته دا تیزنان او بل د رسول الله مبارک نغمه ته دغه ظالمانو سره څومره نرمي کړې وایي ولې ایمان سره وي خیر دی او کدا مسلمانان نشي بچي خو به خدای مسلمانان انا فکری په دې لخر دی غره وکړم ټول راځي خبره وسره او گزارې وسره او د دې غطفانیانو د مسلمانانو سره نفرت نه شو توسر په دې اشاره غزوه خیبر مولانا صاحب متوجه شه بنو نذیر یو شړل خیبر ته بنو قینقاع د دینه مخکې خیبر ته تللی بنو قریظه خلال المرداد نو په خیبر کې خپل يهوديان مخېدل بنو نذیر هم لاړل او بنو قینقاع هم لاړل او دی د پیغمبر علیه السلام خلاف ډېر لوی سازشونه کړي تاسو معلومه شو غزوه خندق کې څومره سازش شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې التروغ وکړه د حدیبیه په سنچي هجري دی خیره کې نو خیبر ته متوجه شو خیبر ته د ترې یو سل 15 کیلومتره یا یو سل او یا کیلومتره مدینه منورې نه لري 160 یا 170 د کې د پیرودو خو 160 یا 170 ځای نو خیبر ته نبی رسول الله ور یو سل 15 کیلومتره د شي دی دې نه پنده تقریبا یو سل 15 کیلومتره پنده وي ان شاء الله ځکه پنده په خوا په میلونو کې 105 میل و په خوا نه یو سل 15 میل و نو غالبا په کیلومتر باندې هم دغه جوړي دونه مزل کول صاحب من په خیبر عمل صاحب کار نه ما په خپل خیبر ته چې لاړم حیران شو اوس دوه خیبر دي یو ته خیبر جدید وي یو ته خیبر قدیم وي عرب خاص نشي ویل نه ته قدیم وي نیو خیبر ما خیبر بورډ لګیږي او اولډ خیبر نو موږ زوړ خیبر ته لاړو نوې خیبر نه موټروي د پاسه آباد شوی دی او زوړ خیبر ځکه یو کیلومتر 2 کیلومتر مزل شته چې موږ لاړو الته د سوکنه پرې شهر دې سوک پکې نه تا قسم په خدای پکې ویریدل بلکې بیا ماته یو مولوی ثابت څنګه عقل و چې تلاړ یو مشر عالم مې ولي یته خو جلال شي الته کې دا بدوان پکې دنه ناسي خلق نه غلاګانې کوي او یوازې غلاګان پیسې ته ولي مړی کی او ډېر ګونجان لا خلا نو چې موږ څنګه لاړ نو الته کې دا دغه ولا ډېر زیات دا متطوع وتاوي متطوع دا د عملیات اخوی د ډیوټي دا لګوري چې څو پرې ده استا آثار تاوي څو نه پرې او د آثار ته تفرد د توي شرک دا شرک دی او کفر دی شرک نو موږ چې څنګه لاړو په یو علاقه کې ما سره مرګري موږ غاړي خپل او در خپل موټر بوتل دخل چې متواعره سره وځي اذا ما مرګري ته څور کوشا او لګوندي ورته وایا چې دا موږ راغلي یو څه کفر شرک نه کوو په دې څه پوي خیر اکله چې بیا ورکوشو او سره خپل طریقه لاس مې له سلام کلام مو سره څنګه څوک یې رقم دی اپوي شو ګاډي نه کوي وي تاسو دې نه ما خبره نه دا حدیث له
په حدیثو کې دغه د خیبر متعلق بحث راځي د علاقې سره د علاقه ګورم حدیثو کې د ویل چې خپل سترګو وینم نه وله او ما وی سپیک تاسو خبره شل ځان سره مرګري کنه دینه بغیر خو نه کی مې تاسو خبره ټیک تازه مونږ باندې خلک راځي او د سنت مرتبه ورکړي چې دا سنت دی او دا کاري مګلو پلان کې مګلو دا بالکل الحمدلله مونږه عقیده سره کوشش چې دا باندې وسو نه چې موږ وی خدای الله شه شکر ولګوي خو ډېر دنه مګر دی ډېر دنه مګر دی ما وی صاحب من مونږ په کورونو کې روان شو یا خدای دې او داسې هغه ځاله کورونو چې تونه په بازي وو خو چې کوم باندې چرتونه دا لرګو دا سوته وي دا کجورو نو په بالکل پریو دا څه یعنی روح چت پکې اکادولا یا روح چت بدني مې کوټه و دني مې بس روح چت دانو پرو پکې او دیوالونو د تیګو د کټو برقرار او لارې دومره لکه دا یو میټر لا یا یو نیم میټر لا دا دینه پلن لارې پکې نشته یو میټر یو نیم میټر دا لارې او درنه غلې دي د دنیا غلې دي یو میټر یو نیم میټر ما ځکه وي چې ما کچو په خپل د دنیا غلې دي دلته دروازه لکه دا لار ته ده دلته کوشي د کورونه دي دلته کوشي د کور دلته بل لار ته ده الته کور ته بل لار ته ده یا رب زرګونو کورونه دي تاسوونه نه دي د زرګونو په حساب دي په اخر څه ته مونږه لام نه او دا غر کې لاندې کوزيږي او غونډه کې لاندې کوزيږي او خپل او د دنیا بیا یریږي په کور تم پکې وردن نه چې دا کورونه ده پکې مچې ډمبرې پکې څه ځاله دي هغه مونږ ته سړی وي چې ګوري ماران پکې ډېر ځاتې لړمانان احتیاط کوي ته مونږ یو پورته نه وته کور کې د کمرې مولې دي کچنونو دا وی خپل پخلی د پخوا د مونږ کورونو کې چې د پخلی لپاره دالان باندې وو هغه دالانونو پکې د خلاګانو دینم پکې کویان پکې کوي ما وته وینم دا د وګړو د کینې د ماته ورته وي ګور د پاتې د لسی پاتې دا د خلا لپاره استعمال شي ورې چې خلا کې ده دیوال دې نیمګړې غونډه دیوال خلاغې نه علاوه په کوټه کې دنه کوټه یو کمره ده کوټه کې دنه کوټه یو کوټه نه بل تلا او ګټ دیوال د لرګو دا څه وته ویل کېږي او پکې تنبیم باندې کې مونږ ولیدل کجورو تنبیم د کجورو تاسونه او هغه چوکاټونه پکې باندې کې نیم چوکاټونه بس اته د مارو زمان سره بارانو والي لک اثر پاتې هغه کې هغه دروازې ما وکتلې بعضو کې قبضه نه وي په خوانم چولواله زموږ په دې کې څو کامرو کې موږ تاسو نه وو ابدا چې دلته کې بیلان د تختې خوري وا هغه ما ابي سورې کړی او بره به او تخته په اوقات لګولې وا ابي سورې کړی وا نو دروازه کې به داسې دلته کې یو شی پرې دروازه کې بدلته یو شی او د دروازې لاندې هم دلته یو شی نو یو شی یو لړکی کې ورکړو بل کې ورکړو دام پکې پوړې پکې او پوړې داسې نه د خټې پوړې د خټو ډکې پوړې دام پکې نیمه ولیدل صاحب من دا یالان دي کوشو خوړ دی لوی خوړ دی اخوړ د کجورو د باغونو نه ډک دی د خوړ نه پورې غاړه ووتو نو هغه کلام ولیدل چې کما قلا د حضرت علي رضی الله عنه فتکل هغه سم شتاغه کلام هغه بورم لګولې هغه تفصیل تاسو ته د اقلاګانو به ان شاء الله ولدي وېما د تفصیل روان دي چې کما کلام به فتشوا دیو تخته دلبلتا افتشوا دیو تخته دلبلتا افتشوا دیو تخته دلبلتا افتشوا دیو تخته دلبلتا تفصیل له ان شاء الله هغه خلاصه بلالو ته بیا موږ په التنور متواګان ډیر موتوي خواغي ته ما ډیر په بنت نه داخله در نه ګورم ماته وی چې شیخ دې موږ ته اجازه نشتا او کندکار ته کاو کټ کندکار ته ماته کندکار ته دې نو دنه څنګه دې اجازه نشتا ما وی ته اجازه نه تلو بار نه ګورم بار نه ورته اجازه ته مشر متوابر ته ضرور سره اجازه دنه موږ ته اجازه نشتا دا به تاسو نو کول خای جوابونه لري خراټ اقلا او چتا پڑے رہے باندې بالکل بار مخکاري دا یا لاندې پوښو ما ویلا دا مرګ دنه په باغونو کې ګرځو اخره پورې دو یا رب یو یریږي او هغه طریق لا پدې بیا په جیب کې راځي هغه مقاومت یې پسې کا شیخ او چې بل باندې اوس کو لا شیخ خدای مکه څو نقصان درته نه رسي دون دنه موږ څوک نه پرېږدو بهر کې تعارف راتل غیبه پکې کړل نو عربو په کې ځای په ځای ځان خوراکونه په خپل ځکه راغی دا غریب مداري تاسو کوي یاره مولانا صاحب ما چې خپل ذهن کې سوچ کاو او سره آمدن بسر مطلب ما چې سوچ کاو نه صحابه څومره د بهادرانه کار کوي په دې کوڅو کې ګرځېدل او دا کوڅې فتح کول کاریدار دې کوڅو کې ګرځا چې یو لاسته وردن نشي نو غیبېږي پکې
او هغوی خو به هم تشنو که نه اهل خیبر هغوی سره خو هم تورې وې نیزې ورسره نو په کوڅو کې دننه یو قوم پسې ګرځېدل او هغه فتح کول ډېر ګران کار بیا د بهر سړی ته پته هم نه وه چې دا کوڅې په کوم طرف پوتې او په کوم ځای کې غیبې دي یو غټه لارې د بیا څه خبره ده اوس د لوی لښکر را دننه کړه او په دې عثمانزو په دې کوڅو یې ورسرخه او چې د عثمانزو خلکو سره ټوپکې وي وسله هم ورسره وي او دا خلک ورته وشي یو کوڅه نه بل په والله په دغه شي څه ورته ویل کېږي چې کامیابي پکې ومني خو داسې تنګې کوڅې او دننه کورونه او تېخانې دي شا تېخانې یې پکې هغه ملګري زما یو ویل تېخانې د ګلو بیا خدای ته ورکوز نه دلته مار ډلم یا جنجال پکې دي او دا داسې نه چې ګري اواره ځمکه ده دا اواره د لاندې کوزېږه بیا نوره ځمکه بیا لاندې کوزېږه غونډۍ دي غرونه دي ښکته پورته د دنیا ناشنا د کجورو باغونه او بوټي پکې هغه زمانه کې مودې زمانه کې لیکن صحابه کرام لاړل د 160-170 کیلومتر فاصله مو والا دا ټول علاقې پته نه غنیمتونه هم راوړل او چې کوم مضبوطه قلعه هغه ډېره زیاته سخته قلعه ده هغې فتح کولو باندې ډېر ټایم لګېدلی هغه د علي رضي الله عنه نبي علیه السلام د دعا په ورغې فتح کړه ټول وچته قلعه ده پورې غاړه ده د دې خوړ نه پورې غاړه خوړ به دونه فاصله کې تقریبا دیږي لکه دغه نه چې ونیسي د سړک نه چې ونیسي یاره دا ځای خو به لږي خو داسې مخامخ هغه بوټي چې دي هغه بوټي تقریبا مخبره کې دومره فاصله تقریبا داسې ربع د کیلومتر یا 16 کیلومتر دومره فاصله کې دا خوړ یا به نیم کیلومتر تقریبا دا ځکه موږ ګاډي کې راځو که نه لاندې پکې اوبه سم بیږي خوړ کې اوبه نشته دا د باراني اوبه یا د چینو اوبه پکې لاندې بیږي چې باران راشي نو بیا په هغې کې بیږي دا څه د خوړ نه پورې غاړه ده څه دې خوا واقعیت را روان دي انشاءالله درته یې ویم زه مخکې دا 1400 صحابه کرام دا 1400 صحابه کرام په دې کې شریک وو هغه چې په حدیبیې کې شریک وو او 200 شخص سواران او په امهات المؤمنین کې حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها دا ام سلمه رضی الله تعالی عنها په دغه کې وکنه څه ته ویل کېږي عمره د حدیبیې کې او دې رسول الله مبارک ویلي مو چې هغه کسان را سره لاړ چې کوم په بیعت الرضوان کې شریک پاتې دا ورپسې شته عام خیبر دې مناسبت ده عام خرج الى خیبر شباب ادنا د خیبر لاندې لا نشیبی مدینه منوره ته طرف لاندې ده د کوبر خوراوالي صلى العصر ثم دعا بالعذاب توقيع وغفري فلم يؤتى الا بالسبيل بل صفوان نصر الصحابه ولدي تابع ولد زكاه ابو سفر فامر به فقد وقال رسول الله دشي دا لاندې زکات تاسو دور بشو او بشي اکثر کلمه کې خلي فاكل واكلنا ثم قام الى المغرب ممزمز ومزمزنا ثم صلى ولم يتوضا دير ما ليك في وجوب الاكل مع مصلحه الناس مشتا شبه بل يوم تعاون ومساعده كول يوم النحورات وقت السفر الى اصوال مذمومه لديه شبه يقول اللهم لا تمن الينا ولا تنصرنا ولا علينا فاغفر لنا ذنبنا مع ربنا ونزلنا الله الا قيل وعلم سكينه علينا الا كانت فيها بنا بينا وفي الصيام عوض علينا فجأة لقوا بطرس كده حديث فرمى سلامات نفعهم تحت الصحابي اذا ما كثير شقاق فحاست نار قال خرجنا من قوه سرد النبي عليه السلام الى خيبر فصرنا نقول تفسير فقال رجل من الحب عامر هذا سلامات تروح يا عامر الا تسمعنا ثم اورونك من هنا هذا الاشعار كله الاشعار في اكثر ده مني زياده راجحه عن ذكر عن حنا وتوري اشعار ممتنه هذا صوت نجور دي حنا او عامر رجل شاعرا هذا شاعر وخشوار اوال الاشتاو قالك الا تسمعنا من هنا هذه دي منتظر كثير ان شاء الله فنزل كف يحدو حديه ودي تجنه ودي دې ته وجدا پسنده کم سړی سوري او په یو طرف تاړو له یا قربا دې سره دا څنګه دا څه کوي او روان نو دا به د خوانو باندې یو قسم کې سورو نو خو دې وي نو دا خوان به سره شوق کې روان نو خلک په مو سره خوشاله فلا رجلين اتنوري بس مذاكر يحدو بالقاف ودي يقول سبيوي دا اشعار بدني دا عبد الله بن رواحه اشعار هذا ذكر رسول الله مبارك خندق كبير ياتي اللهم لولا أن سبحت لنا لولا هدايتك
ولا تصدقنا ولا صلينا فاصبر فداء لك بخنو كمنتا تانا قربان تارتنا قربان تار پیغمبرنا قربان ما ابقينا يا ما أبقينا وثبت الأقدام إلا قينا وألقي سكينة علينا فمبادئ بنا باغلو جنتو إنا إذا فيها بنا أبينا فمن أواز في الكفر راجع كافران شيء أبينا إنكار كو إنا إذا فيها بنا فمن أواز فيها راجع أتيلا وردو وبالسياح أولوا علينا وفتشوا باني أولوا دي كافران يوم الله جمعري زمك ومقابلة دیکھیں بخبرہ اول خد یوم الراجع مبلی چچو دنیا کے لیے کافرانو من باندې پچو یوم الجبلی بخندق کلا شی وکړ هغه تخندق عن عبد الله بن رواحه پچو اول ذي کافرانو یوم الراجع مبلی زمون په مقابله کې فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم من هذا الصائم ذات مخاطب شوی کې صوت کې راخوي وي يقال هو عامر بن الاكوع هو مقدر کا قال يرحمه الله لا يرحمك قبل مقتوا في جهاد کی کرم رسول الله مبارک نقلی چا متعلق تاسو راغلی دي يرحمه الله یا يغفر الله له دا پیشن گوئی دا شهادت دا شهادت پیشن گوئی او په دې صحابه کوي دا يرحمه الله وقال رجل من القوم جلس عمر فاروق وجبت له الشهاده ذا مثلها الجديد بدلال جلد دې من خوشاله ده ذکر رسول الله مبارک الله خبرې کوله وجبت له الشهاده دبدي خپل مقصد کې کامیاب شو دي خو جنت الفردوس دورت په سبب د دعا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا نبی الله او رسول الله مبارک په انکارونه لو لم تعتنا به تاول فائدہ راکول کوم ته په باندې دا دعا باندې نه کوله کله چې موږ د پړې روزي حاصل کې دغه څه پښتا شعر اورېدل او ته فائدہ نه لاو دا اسه ظاهری وای نو رسول الله مبارک دخلنا خو الاخی دا الله رتب نه القوشي ایک به پیغمبر خپل اختیار او ظاهر کې چونکه د پیغمبر دخلنا اختیاري وتل دغه کته نسبت دی لو لم تعتنا تاول نه فرانه کړه موږ ربي په خبره دا دعا باندې نه کولا بدنه موږ پړې رو جهادونو کې جهادي پیدا غشته وي دا نسونه مو ته ورېدلې وي فاتینا خیبر قرار فحاضرنا موږ محاضره وکړه دا براشي ان شاء الله تبا تفصیل یو کلام محاضره کړی حتى اصابتنا مخمصه شديده دبور کی دکم در تسمع ان شاء الله سبحان بلورا تفصیل حتى اصابتنا مخمصه شديده پورا لوگرا تور سیدلا ثم ان الله تعالى فتحها فتكري خيبر عليه الذين دي فلما امس الناس اسبيغا کے داخل جو خلق مساء اليوم وبيغا ده اغيروس کے الذي فتحت عليهم فكما فتر على اخير کی خلافت اشوا او بیغا جو او قدوا نيرانا كثيره قلب اورنا بل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران داورون السرير تتشهد على اي شيء يوقدون فسكم چیز باندې اور بلای وره بعد خلق کوئی ولا يرحمه الله علم غيب وسرو علم غيب وسرو لا تبوس ولي في كمان هذه النيران تو قرار لا شك على اي شيء توقدون يوقدون تبوسون بیا ولې دا خو پیغمبر ته الله القا وکي فورا دا خپل نه وزي دا معجزه ده دا دوام نشته پکې چې هر دی وي قالوا على لحم وردا متفقا قال على اي لحم يوقدون قالوا على لحم حمر الانسيه يا انسيه قرن خردي قال النبي صلى الله عليه وسلم اهريقوها ذاتك واكسروها او مات کے هذا لوحي هذا به لوح تراجل قرينه پیدا الله فقال يا رسول الله او نغرقها ونصلها لوحي بوزو قال او ذاك ذاتك فلما کوئی په خبره دا اول حرمتو دخرو او نور تفصیل تاسو په کتاب الاطعمه کې ویلې ورته ولې حرام دي خراب فلما تصاف القوم چې قوم یو بل تسبونه جوړ کړل دا خو ما خان دا خبره وا فلما تصاف بیا سر لا ولما تصاف القوم تسبونه جوړ کړل کان سيف عامر قصير الله عامل سور لنډه وا دعا چې چاته کړی دا فتناول به ساق يهودي نو قصدك عامر ابن اقوع په دې سور پړډه يهودي پړډه په والا دې ادري به کې په وਹੀ نو فيرجعوا حکایت حال ماضیه ده يرجعوا فاغه وحي حکایت ده دا تور واپس شوا ذباب د سیب دار د تور ده فاصاب نور العين تركبه عامر تا ترګي د ركبه تا راس تركبه تا عين ترګي ته وای کنه دا سر د ركبه په عامر خپل لګي هغه په وو لنډه ورکه تاسو له دې خپل خپل رااله دا لګي دا نو فما تمنه نو عامر رضی الله تعالی عنہ داغینا وفات شو قال فلما قفلوا واپس شو صحابه ټول
نو قال سلمة رآلي أولي ما لنا نبي السلام دې حال کې ول کول زما لکه عامر دترو قال ما لك قلت له فداك ابي وامي مرضى من القربان يا رسول الله زعموا خلق زعم كي عامر حبط عمله ذكر قبل لا تمرشوا لا يخذ كشي شوا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قاله كذا خبر كدروغي ويلدي ان له لاجرين جمع بين اسواء اصبعيه واجر وشو يودا دې چې په سبيل الله جهاد کې مرشو او دویم دا چې هغه غریب باندې دا غم تیر شو چې د کافر د لاس مړ نشوما د خپل الله سره شم دا غیزان له اجر یو جواب دا او یادا یو اجر د دې مجاهد دی بل اجر د دې چې کلک مجاهد دی انه لجاهد مجاهد تاکید قل عربي مشابها مثله غیر کم دی او عربي کې نشتا مشابه د مثل د سره دی خو څه کې رد د مثل مشابه نشتا پورا مبالغه ده د صفت ولو کو نو معلومی کیدا چې جهادي میدان کې اوسړي د خپل لاسه مولا کېده شهید دی ورپسې قال حدثنا حاتم قال نشأ بهذا غيك قل عربي نشأ بها بفدي عربو کې پیدا ده مثله فيك في كذا بشارتي بي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد الطويل عن انس رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى خيبر ليلا وكان اذا اتى قوما بليل ولم يقربهم حتى يصبح ولي احتمال برده کې دا قوم کې د مسلمان شری پر کښه به تیر کو او وګور چې بانګ وای کنه وای کبانګي او دا بغایبانه په دعوت مسلمانان شری او کوي نه ورزو وته فلما اصبح خرج او بلد انداز چې سبا وخت حمله وجمع درتوي وقتي حتى فلما اصبح روت اليهودان بمصاحيهم فجاريان وقبلوا مسحات چاره بلچه دا وای ومقاتلهم پټ زامبیلونو خپل ټوکره دغه تجربه شکولې زمیدارانو کنه فلما راوا چې دی اولید نبی عليه السلام لرا قال محمد هذا محمد صلى الله عليه وسلم ولې پیجنده بنو المختلف فقيري بنو نذير فقيري والله محمد صلى الله عليه وسلم والخميس هذا الخميس يا رأينا الخميس دختر تخميس ولې دا پپینزو گروه مشتمل یو ته مقدمه الجيش وای دا ته مخکې روانه یو ته ساقه وای دا ته لست روانه یو ته میمنه وای فی طرف تا بل ته میسره وای او بل ته قلب وای په قلب کې بادشاہي امام په قلب کې چې څوک ضرر ورته ونه رسي مقدمه ساقه وستره میمنه میسره او قلب نو کو اوس داسې وکني ول اخر ته خميس وای وته وقال النبي صلى الله عليه وسلم خربت خيبر اي اهل خيبر تباشر على پیغمبر په حمله وکړه ان اذا نزلنا بساحه قوم موږ کله نازل شو میدان دی او قوم کافر تا فساء صباح المنذرين المنذرين دا منذر دي تاریخ صباح مراد نه جند بیا خرابي مفتوح شي د دنیا شو او کومل شو مرداران دوزخ ته لاړل ورپسې شاه صبحنا خيبر د شپې تری خو صباح حمله وکړه صبحنا بكره وقتي فخرج اهلها والتمات د دوار تطبيق توقفه شپې بار وکړه صباح کې ورغل وخرج اهلها بالمساجد بين چاریان فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد هذا محمد صلى الله عليه وسلم والله محمد صلى الله عليه وسلم والخميس هذا الخبيث ورأينا الخبيث فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر مجالين وي خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فأصبنا من لحوم الحمر فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس يو إلا إذا شو رجس نجس من په نه پویدو پیغمبر په پویدو دا هغه فرمایل ورته شاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه بجاء وقال اكلت الحمر تسوادك اذا تکوي اوري ولید دلته سړی راغی دواله بشوي هم په خپل اوري هم سړی راغی وسکت چپ شو ثم اتاه الثاني فقال اكلت الحمر فسكت ثم دې کدا زیادت ته ممکن عليتان لک سکوت کړي ولې دا وحي انتظار کو فقال أفنيت الحمر فأمر مناديا فنادى في الناس حضرت ابو طلحة رضي الله عنه
ان الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الاهليه ووفيت القدور وانها لتقول فوق كدل. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر شبه التبار تركلا بغلس ذات وقت بغلس کے منسقول کے اختلاف نشتا ضرورت थे. ثم قال الله اكبر قربت خيبر انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين. وخرجوا يسعون في السوق من دیوال کو کسو کے پر کسی ہماتا تو ویڈی دی کنا فجعل فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتل اي ولا مردار کو تب الذريه وكان في السبي فقيدان كحدث صفيه رضي الله تعالى عنها هو دم فقيدان او دا قیدیانو کې وا نورازی فصار الى دحيه الكلبي دحيه الكلبي خوبصورت صحابي ایمان یومین دراتا ویلا کرنا پکې فختا صفیه فختا نو صحابه رال بل الله رسول دې زیاده خپل ځکه چې دا یو سردار لور دو په بل سردار کنانه باندې واده ده یو سردار لور د په بل واده ده او پلار یې مړ شو خاوند یې مړ شو رور یې مړ شو نو وی چې ما ته زه خو د سردار لور نو کو تاسو سردار ما په نگاه کې نو سمای علی سلام یې ورسره وایي یره ولا ورته قتل دا قتل دی له نو چې خواخوله قتل دی د پاره چې وګوري چې دا دوی رښتیا وایي ته دروغ وایي نو هغه هم جن او واقعي د هې د ځان بل خو حقا وزمات پرېدا ډېر خلا رسول الله مبارک تشوا بیا آزاد کړه من حيث الویز دی او نه ساتل من حيث الامان آزاد کړه د دې پرې مخ باندې یو خاص ودلته سور خاص شانته چاوته دا خاص څه دی ودا ما خوب ولید وی خاون مې د نجوم ماهر وی خوب مې ولید چې یو مومر او چې شو د مدینې نه او دا کومر اتلر د مالي غږ کرا پرې وتا نو ما خاون ته و چې تاسو خوب مې ولید چې اوس کومه و د مدینې نه روچته شو راتلو د ما غږ کرا پرې وتا وی خاون مې غوسه شو دا زه وای نو واده شوی او بلا چې چت په د مخې په سپېړه واله په مضبوط وی تلکه چې د مدینې د سردار خوبونه یې ته د مدینې د سردار خوبونه جوړی نه عاشق یې جو ما چې ما خوب ته خود نه خبر اے اکثر اشتره شه حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها مخدا فصارت الى دحيه الكلبي ثم صارت الى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها مہر ولا اعتاق غرض لیکن تفصیل براشی مولانا چې اعتاق مہر سے کیږي کنه زمون په دې نه سي کیږي او دل ترازی او دینه به ان شاء الله تاسو ته دې کې جواب کوما د خبرو کا تبه درته ویم ان شاء الله العزيز دلته روان دي دلته څه ودرېګه د ته پاړوس نو ویما دلته و چې عتق ولا سو ګرځاو مہر عتق مہر وګرځاو مونږ وایو چې نه عتق مہر نه واقع کیږي ان تبتغوا باموالکم لا مہر اقل من 10 دراهم دا په کتاب النکاح کې ترمذی بخاری کې راشي دلته مرادي ان شاء الله تم ودلته څه وایي جعل عتقها صداقها ورغلت عبد العزيز بن صهيب ثابت ثابت كني ابو محمد انت قلتها تعبد انا استجمع اصدقها اي شيء اصدقها قال ثابت راسه تصديقا له چې او دا تاسو ما کړل لیکن پاڼه والا پاڼه دیوال ورپسې د سعید ابن ابي مريم روایت ته وکړه ادا دې دا روایت چا دي انس ودي منت وروته صح يقول اقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينه 3 ايام كلا واپس شو يبنى عليه بصفيه ذكر ازاد کړه وادي وسروک فدعوت المسلمين الى وليمته مسلمانان ول وليمه لرا غفتل بما دوي چې دا د خوشاله ولا رسول الله مبارک فرح ډیر زیات چې فلار مر شو او رونه مړ شو او دا زمال راته وليمه په وکم نو پلاره په واپسې کی وليمه کولا وما كان فيها من خبز ولا لحم وليمه کې ډوډۍ او غنو وما كان فيها الا ان امر بلالا بلال حكمك بالانطاع الدرستقان نتع الدرستقان توي انطاع الجمل ولذا حديث بيانه مخا في وويلا حكمك بلال الدرستقان راغون کې فبوستت فالقى عليها الثمره کجوري په ورواچولې خیبر کې خو کجوري وې راوړل عقد قرط یا پنیر سمن وړي دې دی واچا هڅه دې جوړه نو فقال المسلمون وكيدو مسلمانانو سوي انس حکایت یا حکایت څوک کوي انس سوي مسلمانانو وي احدى امهات المؤمنين هل هي
دا یو د امهات المؤمنین دا او کده ما ملکت یمینهن لا یعنی پیغمبر مبارک کو سره اوس چې په حیث ته ام المؤمنین ساتي او که په حیث ته چا ساتي د ما ملکت یمینه په دواړو کې خلک ولیمه کوي خوشحالي کوي خوشحالي اظهار کوي او چې په کوم حیث به ساتي قالوا یو بل توي و ان حجبها كپرده وتا وکړه کنه دا بل احدى امهات المؤمنین بیا به آزاد کړي او نکاح کړي ام المؤمنین خو منفوحه شو کنه آزاد کړي نکاح کړي او فإن لم يحجبها او كپرده وتا په خونه تعالی نو دا به هي مما ملكت يمينه وي باغه حیث به ساتي بی نکاح ما ملكت يمينه فلما ارتحل شكل روان شو نو وطأ لها خلفه مشاهده ولدي برابر وطأ زي وتشاطفه برابر کو ومد الحجاب وفرده راخلا نو انس تفتوا چې د دې نکاح شوی دا او نکاح کې ولا مہر صداق څه شي ګرځولې دي اعتاق نو بیا به وتوینو چې ما ته پته د نکاح شوی دا او شک ولې د انس مخ کې شک وکړه د انس مخ کې غیر اوی دي او هغه ته پته نه و صحابه ته چې دا معتقده نکاح شوی دا او چې معتقد شو نکاح شنو صداق مہر یې چې اعتاق شو او که په هیڅ تمام ملکت احساس نو هغه خپل دا سوچو ک پرده او غیر معلومه بیا به المؤمنین او مؤمنین بیا پرده او کما ملکت ساتي لکه د بریری په شان یا د نور بیا بیا د پرده ضرورت نشته نو که انس سره پدې کې دلیلونو خبر به کوله ده اوس په پیښه خبره دا که انس وی خپل زعم کړی دې ته وکتل چې او پرده په وکړه نو خپل ګمان یو کو چې بل څه باندې خدا بس آزاد کړی د نور کې د مہر شو اوس په پیښه خبره نو خبرې به ان شاء الله تبارك توكم تريد اكتفاء Kalau itu, yo piensa pensar aquí.